أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، عقیقی حوالی سره څو نکتې تاسو خدمت کې عرض کوم. یقینا عقیقی ډېر اهمیت دی. کنز المال کې عرض اهل سنت کتابوں کې، مرآت العقول اهل تشیع کتابوں کې روایت دی چې بیمه عقیقه حقیقت کې و بیمه دی. لکه څنګه ته ځونه بیمه کې ګوړ نه بیمه کوي، ته زندگی خودی بیمه هغه چې دی د بچی عقیقه دی به مې ورځي. کل غلام رهینة بعقیقه، هر یو ځوان هر یو جلکه یا وړکی هغه چې کوم دی تړلی شوی دی عقیقې پسې، یعنې عقیقې وجې نه خدای ساتي چې هغه په نامې باندې وینه تاله شي، پسه حلال شي. ومې ورځي عقیقه دی. بهار کې روایت الغلام رهن بصابعه بکبش یسمى فیه یعق عن، یو ځوان تړلی شوی دی، یو بچی تړلی شوی دی، ومې ورځي پسه سې چې هغه پسه یې دي په نامې باندې حلال شي. اقع عنهما شاتن و شاتن، یہی چې رسول الله څه وکړل، مولا حسن مجتبی باندې عقیقه کړي دی، پسه ورته حلال کړی دی. امام حسین ته بیله پسه حلال کړی دی، یعنی هم مولا حسن مجتبی نه عقیقه شوی دی، هم حسین علیه السلام نه. امام صادق علیه السلام روایت دی چې عقد فاطمه عن ابنیهما فی الیوم السابع، وما ورځ وه چې ورمنې زهرا سلام الله علیها د خپلو دوو زامنو حسن و حسین عقیقه وکړله، پسونه یې ورته حلال کړه. امام باقر علیه السلام بقاعده خپلو دوو زامنو عقیقې دپاره دوه اوښان واخیستله. مولا امام حسن عسکري علیه السلام امام زمان ولادت باندې عقیقې دپاره ابراهیم ابن ادریس ته وویله وجه الی مولای ابو محمد بکبشین وکتب بسم الله الرحمن الرحیم، چې امام علیه السلام ابراهیم ابن ادریس یې چې ما ته لیټر او رسل خاطر واستولو او ما ته وویله چې دا دوه پسونه دي دا ته حلال کا ان مولا طرف نه حلال کا. وکل هنأک الله واطعم اخوانک ففعلت، خپل یو خوره خپل وړونو دوستانو یارانو باندې یو خوره او ما انداشې وکړل. یعنی حقیقي اهمیت حقیقي کې دا نشته چې دا لور د کسوای د اردواو کې برابر دي. دا بېله خبره چې یهودیانو مبارک شته چې هغوی به یې نونو والا نه کولی، زمن والا وکړي. اسلام کې هم لور والا دی هم زوی والا، لکه څنګه زوی ته یې اولاد قایلي چې اولاد دی، لوره اولاد دی. پیغمبر نه روایت دی چې العقیقه شات من الغلام والجرس، عقیقه څه پسه کې کوي خو هغه وړکی دی، هغه جلکی دی، اردو دپاره کېږي، اردوه برابر دی وکړي. حتی امام علیه السلام ته یو چویله شپږم مولا ته چې مولا مو خو ډېر سا شولو، پسونه مو ولټوله، میږې مو ولټولې، خوان نه شوه پیدا، آیا عقیقې په ځای مو پیسې ورکولی شو که نه شو ورکوی؟ امام رضي نه شو چې الله نه پیسې ما ورکوي دي. ان الله یحب اطعام الطعام و اراقة الدماء، خدای باندې دا ګرانه دی چې خلکو نه مړۍ وخوړلی شي، دسترخوان وغوړولی شي، خدای نه ګرانه اراقة الدماء، په کار دی وینه تاله شي. لذا پیسو نه به سوال ما کوئ، په کار دغه دی څه عقیقه وشي هغه یا په څه شکل کې وشي، په کار د وینه تاله شي. د عقیقې والا دعا سکرین باندې به درته راشي، دغه دی بسم الله عقیقة عن فلان، یعنی چون مثلا تو ازوای حسن نمیگی به دستی وای بسم الله عقیقة عن الحسن وقال دستی وای اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله. دا دعا حقیقی کې مستحب دی چې وویلی شي. دین علاوه کوم فقه والا شرایط دي هغه دا دي چې ومې ورځې حقیقه مستحب دی، وړکی دی، جلکی دی. که چیرې دغه ومې ورځې باندې مور یا پلار مثلا د یو زوی و د لور بله حقیقه ونه که نو دا سقید نه کېږي، مستحب شوه نه. که چیرې دغه جلکی بالغه شوله یا وړکی بالغ شو ځانه د عقیقه کولی شي. حتی یو کس مړ شوی د دنیا نه راوړی ته هغه دپاره عقیقه کولی شي. عقیقه په کار د اوښ وي، اوغا وي، میږه وي، وزه وي، دغو کې مثلا قیمت څه دی، مثلا پسه وي، مثلا قیمت البته لا یکفي، یعنی دې په ځای کته قیمت ورکړي هغه نه کېږي، په کار دا دی چې خود یې پسه حلال شي. اوس د کوم قربانۍ څه دی موږ کوو یا لسم ورځې د ذوالحجې سترید کې دغه قرباني هم د عقیقې ځای نسی. عقیقې کې بل شی بهتر دا دی چې په کار د هغه چاق وي، یعنی تکتور وي، غوښه وکې ډېره وي، کمزوره نه وي، پسه وغیره. یو هډوکو خیال وساتلی شي، په کار د کوشش وشي هډوکې مات نشي د عقیقې والا.
کومه دیا یې دی چې هغه سره منډه ترړه دی هغه ته پکار د خپل حساب نه میلاو شي. دا حقیقي والا غوښه ته اومایا تقسیم شي پخایا تقسیم شي خو بهتره ده چې پخه تقسیم شي نو خلکو ته ماړې پخه شي وکړي. مکروه دی چې حقیقي والا غوښه پلور وخوري او هر کس د پلور نانخور دی خصوصا مثلا مور دی دوی ما خوري مستحب دی بهتره دی چې ما یې خوري کوي خوړ مکروه وکړو. حقیقت د هر سړي په کار دی بیلې مثلا تاسو 2 زمن دي په کار دی 2 پسونه وي که 3 وي زمن 3 پسونه په کار دی هر څو خپل حقیقت وي. پروردگار نه دعا ده چې خدای د حقیقي کولو توفیق مو ټولو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.